په باره کې چې کوم شي کې قصاص اخیستل کېږي په کوم شي کې به نه اخیستل کېږي. اصل کې دا قصاص چې دی مقاسې نه اخیستل شي. القصاص من المقاسه، مقاسه ویل کېږي مماثلت ته. بعضې چا ویل قصاص مصدر دی د فعال په وضع باندې، او قص الاثر د یو شي پسې روان شي تبعه، نو دې ته قصاص ځکه وایي چې دا ولی چې دی د مقتول دا تابع شي او ورپسې شي د قاتل پسې چې زم نه دغسې کار کوم څنګه چې تا زما د مقتول سره کړی دی. د دې وجې نه دې ته څه ویلی کېږي؟ قصاص. اوس دا قصاص په هر څه کې اخیستلی کېږي که نه؟ په بعضې شیانو کې قصاص نشته. دې حدیث کې دا معلومیږي. سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين أن رجلا عز يد رجل فنزع يده، هغه لاس راخ کړ فوقعت ثنيته، ثنیه د غاښونو نه هغه دوه غاښونه بره یې لاندې، دوه غاښونه یې دا مخکیني غاښونه دوه بره دوه ښکته، دې ته څه ویلی کېږي؟ ثنایا. نو فاختصموا الى النبي صلی الله علیه وسلم فقال، نبی علیه السلام دلته دا کلام په حضرت حمزه سره دی د استفهام سره، آیا عز احدکم اخاه، آیا چک لګوي او تر ستاسې نه په خپل ورور باندې لکه څنګه چې چک لګوي دا فحل او اینده په لختو باندې بوټو باندې، فحل د اوښانو فحل چې دی هغه په څه شي چک لګوي؟ دا بله لختې دی، دا لختې خوري، داسې چک لګوي. لا دیته لکه، زه ستا لپاره دیت نشته دی. نو د دې حدیث نه داسې معلومه شوله چې کوم جنایت په سړي باندې وشو خو سبب د هغې دپاره دا مجنی علیه په خپله وښه، جنایت په تا باندې وشو خو تی سبب وي د دې جنایت، نو په دې کې بیا قصاص نشته. تی سبب وي، تا خوله لګولې وه نو هغه خوله لاس لرې کړه، نو بس تی سبب شوې، د خپل غاښونو ایستلو سبب دا ته شوې که نه؟ لکه تا وله خوله کې غاښونه ورکړي وو که نه، تا وله په خپلو غاښونو کې لاس نیولی و، نو ته سبب شو. نو داسې شی چې مجنی علیه په خپله سبب یې په هغې کې قصاص نه وي. قال ابو عیسی حدیث عمران بن حسین، دا مسلم هم نقل کړی دی. باب ما جاء فی الحبس والتهمه، فی التهمه، بندي کول پاسې تهمت کې. تهمت په یو چا باندې شکی اشتباهي حقیقت لا پې نه ثابت شوی، تهمتي اشتباهي دې کې ته سړی بندي کولی شي چې بندي کې چې ته ودرېږه چې زه معلوم کړم که نه، هغه به چې بندي دي که بیا به ته وایي چې وروره ما باندې ثابت نه که اوس ماله تاوان راکړه. دا بندي کېدل په تهمت کې شریعت کې شته که نه شته؟ نو د دې بابونو نه داسې معلومیږي چې او شته اشتباه د حاکم په چا باندې هغې بندي کي، بندي کولی شي چې تفتیش دي وکړي. حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة، په یو تهمت کې وو. هغه بعض روایاتو کې راغلی دی داسې چې فی اداء الشهادت بیان کذب فیها، یو سړي باندې تهمت و چې د په ګواهۍ کې دروغ ویلی دي، او یا بعضې دغه داسې وایي چې چا پې دعوه کړې وه خو دعوې ثابته کړې پې نه وه، بینه نه و، نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بندي کړ چې معلومات دې واخلي. ثم خلى عنه، بیا چې ثابت نه شو نو بیا هغه خوشي کړ. نو داسې کېدی شي یو شی بیا ثابت نه شي خوشي کړي، اوس تا نه مطالبه نه شي کولی چې زه څو ورځې نیولی یم د هغې څه چل دی، نه هغه مې په تهمت کې نیولی دی، تهمت کې نیول صحیح دي. ښه هغه ډېرې مسایلې خو والم راغلي دي چې داسې وی چې دا اقرار د دروغو کوي لکه هغه د بدر په واقعه کې. قال ابو عيسى حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن. باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد. واستاثر روپۍ دي څوک در باندې درځي چې راکا، رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي وایي مو ورکوه،
وای که زه مړ شم وای ته شهید یې که هغه دې مړ کړه هغه حدر دی ستا په کور د راوړي ستا صندوق لټوي ستا حیا عزت باندې تعرض کوي نو ته یې مه پرېږده که ته په دې دفاع کې مړ شولې ته شهید یې که هغه دې مړ کړه هغه د الله په نسبت باندې د هغه وینه حدر ده ته پرې مسؤل دی نو دا شهیدون فی حکم الاخره وي څوک چې د خپل مال په دفاع کې مړ شو څوک چې د خپل عزت په دفاع کې مړ شو هغه به شهیدي حدثنا سلمة بن شبيب وحاتم بن سياه المروزي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله معنی په حفاظت د مال کې ومن سرق من الارض شبرا طوقه يوم القيامه من 7 عزين يوليس مکه د چانه په غسل ونیوله پته لیکړه الله بدا ووز مکو پورې دا او کلی کته لاړې بشي او ستا په غاړه کې به توقي او تبه وړلې نشي وزاد حاتم بن سياه المروزي في هذا الحديث قال معمر بلغني عن الزهري ولم اسمع منه زاد في هذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد وهكذا روى شعيب بن ابي حمزه هذا الحديث عن الزهري عن طلحه عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه سفيان عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل وهذا حديث حسن صحيح وبه حدثنا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد وبه حدث حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن الإمام مسلم نقل كده وقد روي عنه من غير وجه بدير سندونه وقد رخص بعض اهل العلم للرجل ان يقاتل عن نفسه ان يدافع عن نفسه چې دفاع وکړي د خپل ځان نه د خپل مال په حفاظت کې د خپل عزت په حفاظت کې نو دې روایت ټول نه معلومیږي چې اوس مقاتله د انسان جایزه ده څوک چې ستا مال اخلي اوس په دې کې فرق شته د احادیثو کې چې ډېر مال د ناخلي نو بیا به جنگ کې او کلک د ناخلي نه وي نه قلیل او کثیر فرق پکې که څوک د نه لږ ماخلي نو ته اوسه جنگ کولی شي او کنه کومړې کړې خیر دی ته شهیدی او که تا مړ که هغه حدر دی چې ور دي کو ور دي کو ما د وطن حفاظت چې ته نه دی هغه د مسلمانانو د زمین حفاظت لري مشته د مسلمانانو د ځمکې حفاظت شته رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه حفاظت کوي د مسلمانانو ځمکه خپل ځمکه کا مکه و د هغه حفاظت اول نه کوي نو د مطلق ځمکه چې زه پکې پیدا یم او دا زما د بابا وطن او دا مې د لالا وطن دې پاچې ته نه راغلی البته د مسلمانانو زمین دی په هغې څوک حمله کوي نو د هغې دفاع هغه فرض ده وبه حدثنا عن عبد الله بن الحسن دلته وی ګوره وقد رخص بعض العلم للرجل يقاتل عن نفسه وماله قال ابن مبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين اگر کله دو روپۍ ځکه په دې کې تعین د قلیل او کثیر نه راغلی عن عبد الله بن الحسن عن علي بن ابي طالب حدثني ابراهيم بن محمد دا سوق چې حدثني دا عبد الله بن حسن چې ګور عن عبد الله بن الحسن عن علي بن ابي طالب بیا دا عبد الله بن حسن وای چې حدثني ابراهيم بن محمد بن طلحه دراته ویلي دي چې قال سفيان واثنى عليه خيرا چې سفيان دا څه ویلا واثنى او عبد الله بن حسن ثنا ویلا عليه په چا باندې په دی ابراهيم ابن محمد ابن طلحه باندې چې دا چانه دا روایت کو سفيان دا څه وای چې د عبد الله بن حسن په د باندې ډیره ثنا ویلا په ابراهيم ابن
محمد باندې. قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. فأحكام الآخرة کی وبه حدثنا ګوره یو په احکامو د آخرت کې شهید درې قسمه وي. یو ته شهید ویل کېږي د دنیا په احکامو کې، هغه دی چې د کافر سره په لاس جنگ کې شهید شي، نو دا اوس د دنیا په احکامو کې شهید دی، په ده باندې دغه نه کېږي، که جنازه پرې نه کوي هم خیر دی، که لمبې غسل نه ورکوي هم خیر دی، همداسې به ښخېږي. دا دنیوي احکامو کې شهید دی. د آخرت په احکامو کې هم شهید دی، خو چې خیانت یې نه کړی. اوس که خیانت یې کړی نو دنیا په کارونو کې خو شهید دی، خو آخرت کې شهید نه دی. او بعضې شهدا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مقتول شهید فلان شهید من قتل دون ماله فهو شهید. نو دا هغه شهید دی چې په احکامو د آخرت کې دی، په احکامو د دنیا کې نه دی. خود به بکی کنه باب ما ومن قتل دون اهله فهو شهيد. قال هذا حديث حسن وهكذا روى غير واحد من ابراهيم بن سعد نحو هذا ويعقوب هو ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. باب ما جاء في القسامه. قسامه تفصیل من په دغه کې کړو، په باب د مسلم کې قسامه راغلی چې قسامه د نورو دعاویو نه مخالفه ده.